عمر فاروق صاحب لاړو وې زه لږ معلومات کوم د خلکو نه چې د عمرو ابن عاص لایف سټایل څنګه دی، څنګه ژوند تېروي، بنګلې څنګه ده، خوراک یې څنګه دی، رهایش یې څنګه دی، دغه مدرف څنګه دی، د خلکو سره دغه رویه څنګه ده، معلومات کومه. نو کله چې ښار ته ورغی یو ماشوم دی هغه وایي بچا دی خو راشه ماشومانو تپوس کوي چې راغی ورته وایي څه صورت حال دی، حکومت څنګه چلیږي، عمرو ابن عاص د مسلمانانو سره څنګه رویه کوي. نو هغه ورته وایي چې ډېر ښه حکومت دی او خلک ډېر خوشحاله دی او عدل او انصاف دی. د ماشوم د خولې نه د پیازو بیخته پیاز یې خوړلي ته څوک یې عمرو ابن عاص وي یم ولې ته پیاز خورې په دې وجه باندې خورم چې زمونږ هم دقه خوراکونه دي، دقه خوراک دی د پیازو باندې او په ساګو باندې په دې باندې موږ ګزاره کوو. نن سبا ګورئ تاسو که نه هېڅ چا باندې پردې نه راچوو په هېڅ چا باندې خپل دی او که پردی دی. نن ګورئ زمونږ د وزیر اعظم صاحب او د صدر صاحب او د ایم پی اے او د ایم این اے او دا کوم چې افسران دي د هغوی څنګه لایف سټایل دی، یو دوه ګاډي مخکې او درې پسې شاته او بیا خاص کر د وزیر اعظمانو د دې خلکو خو یوې شو دویش ګاډي ته مخکې شاته رواني. ولې دا په اوبو باندې چلیږي څه دا تیل د کوم ځای نه ځي، دا په دې ټماټرو کې په دې پیازو کې په دې وړو کې په دې غوړو کې زما او ستا نه وصولوي که نه، دا به الله له نه ورځي څه، دا به الله مخې له به نه ورځي. دا د مسلمانانو طرز حکومت و. په دې بنیاد باندې د دې خبرې ضرورت دی ګورئ چې موږ په دې باندې اول په خپله ځان پوه کړو د مسلمانانو به څنګه مشراني او د هغې نه وروستو دا خبره موږ د مشرانو د غوږ ته کوزو کړو چې تاسو کله عوام تاسو منتخب کړي تاسو ته اختیار میلاو شي تاسو به څنګه حکومت چلوئ. دا پرون ما ته یو کس یو ویډیو وښودله، پرون یو مولوي صاحب لګیا دی ډېر په جذباتو کې تقریر کوي. زه حیران یم یعنې د خپل عزیزانو ته حیران یم، د عام خلکو پرېږده موږ د عزیزان مطلب د مولیان حضرات هغه لګیا دی چېرې دا ګراني راغلې ده مونږ ټول خلک په دې خوشحالي که څوک په دې حکومت کې هم دي خوشحاله دي او بارم خفه دي او بارم خفه دي چېرې ګراني راغلې ده عذاب دی یو. نو هغه مولوي صاحب لګیا دی چېرې په دې پاکستان کې دا کومه ګراني راغلې ده او دا اوړه ګران دي او دا چیني ګران دي او پټرول ګران دي او ګیس ګران دی، د دې ذمہوار وي وزیر اعظم نه دی، وایي دا الله داسې ګراني راولي او د هغې دپاره دلایل وایي چې د مسلمانانو په حکومتونو کې د بازار نظام بند، د غشان د میلو نظام بند، عدالتونو نظام بند، د دکانونو نظام بند. ټیک ټاک چې کله د آواز به وشو چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح نو ټول مسلمانانو به خپل دکانونه مکانونه بند کړل، خپل روزګارونه به بند کړل او جماعت ته بتلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق دا په منځ باندې کېږي، د هغې بنیادي وجه دا د مسلمان مونږ نشي قضا کولی. په دې کې به نظام صلات ګوره الله رب العالمین دپاره خو موږ دا منځونه کوو، دا منځ موږ د الله دپاره کوو. لکه اوس موږ باندې د حکومت زور نشته دی چې هره تاسو منځ وکوئ، که موږ نه کوو زموږ نه حکومت تپوس نه کوي. خو موږ د الله حکم ومنو، سهار منځ هم کړی دی، اوس مانځه له راځو، وروسته به بیا منځونه کوو. کوم منځونه چې رباني فرض دي د الله دپاره به یې کوو. دا خو زموږ انفرادي اعمال دي او زموږ ذمه داري ده او موږ یې کوو. خو د حکومت دا ذمه داري ده چې د منځونو دپاره به جوماتونه جوړوي او بالفرض که مسلمان منځ نه کوي هغه له به سزا ورکوي، اب ټیک ټاک جومات ته ځي. دا د اسلامي حکومت او د اسلامي ریاست لومبۍ ذمه داري ده چې دا به په دې وطن کې نظام صلات وي، نظام صلات. بدقسمتۍ نه په دې ټوله عالمي نړۍ کې تقریبا 150 اسلامي ریاستونه او اسلامي ملکونه دي. په دې 150 اسلامي ملکونو کې صرف په سعودي عرب کې یو نظام و چې دا متوغان ورته خلک وایي امر بالمعروف او نهي عن المنکر والا، او دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر والا به و دا به یو طاقت و چې کله به اذان وشو د مونږ نه 15 منټه مخکې نو بیا به باقاعده ګرځېدل چې شابه کې منزل ځئ. یو دا حکومت و چې هغوی د مونځ د اقامت صلات او د نظام صلات یو نظام د هغوی په وطن کې و. اوس چې د هغوی دا کوم حکومت دی دا امریکا نواز او مغرب نواز حکومت دی، نو دا ځوان چې کله راغلی دی محمد بن سلمان نو هغه د امر بالمعروف ولا نه اختیار واغستو. اوس یې عامه یو خبره کړله اختیار دی که څوک منزل ځي نو تلی شي او که څوک نه ځي حکومت په چا باندې زور نشي کولی. زموږ خدا زوال دی چې دغه یو ملک و د هغې ته خلکو کتل او هغوی هم داسې سستي وکړل چې هغه نظام صلات د هغوی نه کمزوری شو. او دویم
نمبر الله رب العالمین فرمایي چې اقاموا الصلاة وآتوا الزکات. په دې کې به د زکات نظام اسلامي حکومت کې او مسلمان حکمران به په خپل وطن کې د زکات نظام به جوړي. د زکات نظام دا لومبي کارونه اسلامي حکومت دي. یعنی چې څنګه حکومت د قبضه کو دا به د منځ او د زکات نظام به جوړ کی. زکات نظام به څنګه جوړیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری حدیث د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د یمن حکمران کو د یمن حاکم کو. یمن په هغه وخت کې دوه صوبې وي، یو یمن بالاو، یو یمن زیرین، یو ته حضرت ابو موسی اشعری ولېګو او یو ته حضرت معاذ ابن جبل ولېګو. دوه کسانې ولېګل او دوی ته ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ شي بشرا ولا تنفرا، تاسو خلق لزیری ورکی او خلق متنفره کوي ما، تاسو خلق د اسلام نه متنفره کوي ما چې تاسو حکومت جوړ کی خلق تاسو نه ویریږي و تریږي. بشرا ولا تنفرا، زیری خلق لور کی اسلام نه څوک متنفره کوي، خلق د اسلام سره عادت کوي. او یسرا ولا تعسرا، فخلق باندې اسانتیا راولي، خلق له سہولتونه ورګي، د روزګار سہولت، د ژوند سہولت، د نوکرو سہولت، د خلق له تعلیم او د صحت سہولتونه خلق له ورګي. ولا تنفرا ولا تعسرا، فخلق باندې سختی مکوي. سختی په چا باندې مکوي؟ حکومت جوړ کوي سہولت کوي، سختی په چا باندې مکوي. او دریم نمبر ته ویلیو چې تتواعوا ولا تختلفا، یو بل خبره من اختلاف مکوي. او دا غین ورستو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل سره د مدینې نه بهر وته، روان دی په لار باندې. او کله چې په لار باندې زی د مدینې نه بهر ته راوباسي نو حضرت معاذ ابن جبل په اوخ د پاسه سور دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاندې روان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ ته سونه ستونه وکړل او دا نصیحتونه داسې چې دا په جړا باندې دا نصیحتونه جړاګانی کولې جړاګانی. رسول الله ته فرمایي معاذ اور ته لبیک یا رسول الله صادق، حاضر جناب الله رسول سوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته شاید چې تکال راځي مدینه ته، زب یا ژوندیم یا به وفات یم، شاید زما سره ملاقات ونه شي. زکا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند اخیری کالو دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د سه خودلې او دستا مرګ په دې کال کې ده. انبیاء ته پته لګي چې زه وفات کېږم، بلکې فرشتہ راځي ورته وایي چې د الله خالت لل غواړي کې پاتې کېدل غواړي. نو حضرت معاذ چغې کړلې، وی جوړل چې رسول الله دا بسنګ مدینه چې زرا شمو ته پکې نه استا په پستا باندې زمانه نظر نه لګي او د مدینه په کوسو کې تنه نو دا په ستا په جمعات کې تنه دا بسنګ وختي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې تر روانه د اهل کتابو خواله روانه، انک تاتی قوما من اهل الكتاب، تر اهل کتابو خواله روانه یمن ته. یاد ساته د ټولنه اولنې خبر استاده دا چې خلق به تر توحید عقیده تراو بالي په دې خبره باندې باغوي قائل کې چاغوي او چې اشهد ان لا اله الا الله دا پیوایا. فانهم اطاعوا لذلك كتوحید امنو، نو دا غي نورستو بیا د رسالت اقرار په وکا فما بني مسلمانان کا. فانهم اطاعوا لذلك كدایم امن لا، بیا ورته د منځ خبره وکړه. د منځ بیا ورته وای چې الله باندې پښپا ورس کې پتا سو باندې پنځه منځونه پرز کړی، پنځه منځونه پتا سو باندې پرز دي، دا خبره پدی باندې ومنه. او فانهم اطاعوا لذلك کدا خبر امن لا، نو بیا ورته سو ک بیا ورته زکات خبره وکړه چې پتا سو باندې الله تعالی زکات فرض کړی تاسو په مالونو کې، تاسو به زکات الله لور کوي. او ورته ویل ایاک وکرایم اموالهم، البته سوچ کوا چې زکات اخلي نو بس چې داوی کمال د نارملو درمیانه مال ته اخلا، د سينو چې تو ورته وی چې به زکات کې عمر د ټولو نه د اخره کوي، تبته خنالي هغه بدل کمزور نه درکې درمیانه شی به دی. اسلام دا دی میان روي در سور کوي. خو یو خبره ورته کړي و چې دا زکات به دی اخلي څنګه، نو ورته ویل تؤخذ من الاغنياء چې دا با د زکات به د مالداران نه غستې کیږي. ستا حکومت دی تبع الته نظام چلے نو تبع د هغوی د مالدارو خلکو د زکات حساب کتاب به وکړي. په ګډو بیزو کې څومره زکات دی، په خوانو کې څومره زکات دی، په غواګانو کې څومره زکات دی، په سرو سپینو کې څومره زکات دی، په کرنسۍ کې څومره زکات دی، دا ټول حساب به وکړي او دا به تر مالدارو نه اخلي. تؤخذ عن الاغنیاء، د مالدار نه به غستې کیږي. دا به څوک علي؟ دا معاذ بن جبل ته وایي ته به یې اخلي، دا د حکومت ذمہ داري ده. دا به د مالدارانو خلکو نه زکات په زور باندې علي، که چا په خپله خوښه ورکو خو ډېره زیاته ښه خبره ده.
کچا په خپل خو خنور کو اسلامی حکومت به د مالدار خلکو نه زکات دلی چاله به ورکولېږي فتورد علی الفقراء دا به غریبانو تقسیمیږي د اسلامی حکومت دی د اسلام طرز حکمرانی مدقه دا اسلامی حکمران به په خپل وطن کې د زکات نظام جوړي د مالدار خلکو نه به مال اخلي او غریبانو له به ورکوي بدقسمتي دا ده یو خو زمونږ په اسلامي ریاستونو کې به شمول زمونږ وطن پاکستان د زکات نظام پکې نشته او کم چې د زکات کم نظام دی او کم خلک او د هغوی نه څه پیسې میسې کټ کېږي بینکونه ترې کټ کوي نو هغه چې هم کله تقسیمیږي نو زیات طور باندې اگر چې زه نه یم چې ټول خلک او ټول د زکات چیرمینان غله دي نه داسې نه یم ټول داسې نه دي دا په ټولو سیاسي پارټو کې هم ښه خلک شته او بیکار هم پکې شته او په دې مذهبي کې هم شته نو ډېر خلک داسې چې په ښه طریقه باندې به زکات تقسیم کړي په اکثر طور باندې دا هم داسې خپل خپلوان او د سیاسي بنیادونو هغه نظر شي او غریب ته پکې اړوي څه میلاو نه شي دا د صلات او د نظام د زکاتو دا دوه نظامونه کې اسلامي حکومت کله جوړ کړل د الله رب العالمین د طرف نه ډېر برکات په دې وطن باندې او په دې حکومت ځمکه باندې الله نازلوي دا څومره مالدار خلک دی کنه زمونږ په دې وطن کې څومره مالدار خلک شته د هغوی کارخانې دي د هغوی فیکټریانې دي د هغوی صنعتونه دي د هغوی ځمکې دي زه یم صرف د خپل علاقه د خپل حاجي آباد دا کلی په دې کې داسې مالدار خلک شته چې د هغوی مالونه اربونو ته رسېدلي دي داسې خلک پکې شته چې د هغوی سره کروڑاو خو د ډېرو خلکو سره شته طریقه دا ده چې په سلو کې 2.5 روپۍ زکات دی په سلو کې 2.5 روپۍ زکات نو په 1 لاک کې 2.5 زره په 1 کروڑ کې 2.5 لک روپۍ زکات دی چې صرف د دې حاجي آباد د خلکو په صحیح طریقه باندې زکات ورکولې نن به یو سړی په دې کلي کې په دې علاقه کې به غریب نه پاتې کېدی غریب نه پاتې کېدی معلومیږي دا چې یو خو مالدار خلک په صحیح طریقه باندې زکات نه ورکوي ډېر خلک دې زکات نه ورکوي ډېر خلک داسې شته نه ورکوي زکاتونه حکومت دې اخلي په زور باندې نو نظام نشته او چې نظام نشته د نو دغه شانې به دا غریبانان به لګي سوالونه به کوي نو تاسو وکتل چې په دې بکاریانو کې سوالونه کوي حتی په دې سوالونو کې خبره دې حتی ورسیږي په دې سوالونو کې دې حتی خبره ورسیږي چې بیا پکې خلک پکې خپل عزتونه هم خرڅ کړي عزتونه پکې د خلکو بیا په اعمال شي زنانه پکې خپل عصمت دریانې خلک د هغوی وکړي د خپل بدن سودا پکې وکړي دا ولې ځکه چې هغوی خپله خېټه سرول غواړي نظام نشته دی دا د اسلامي حکمرانانو طرز دی اسلامي حکومت هم دې ته ویل کېږي چې په دې کې به د زکات او د صلات نظام به بدېږي او د هغې سره سره درېیم او څلورم کار به صحیح امرو بالمعروف و نهوا عن المنکر دی به امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر به کوي دا به حکومت کوي خلکو ته به د ښې خبرې امر کوي چې ښه کارونه کوئ او چې کوم ګناهونه کېږي کوم منکرات کېږي هغه به د حکومت او د پوج او د پولیس په زور باندې به دا منع کوي چې کله غلغلاوي کې لاس به تې کړ کېږي شراب اوس کی نو هغه ته به کوړې میلاویږي زنا وکړي هغه ته باقاعده سزا میلاویږي رجم کېږي با کوړې به ورته والی کېږي دا د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر دا نظام وي بدقسمتۍ نه تاسو به د ټولو دنیا باندې نظر واچوئ موږ بالکل دا د غفلت په خوب باندې ودیو اسې ځان خوشحالو منګه چې به زمونږ د اسلامي حکومتونه دي او دا زمونږ حکمرانان مسلمانان یقینا دي نه یم چې دا حکمرانان مسلمانان ټول مسلمانان دي الحمدلله خو د هغوی چې کوم حکومت دی نو دا حکومتونه دا اسلامي حکومتونه نه دي ولې په کوم وطن کې به د اسلامي ملکونو کې نظام صلات شته نشته پکې نظام زکات په کوم ځای کې دی امر بالمعروف په کوم ځای کې دی نهي عن المنکر په کوم ځای کې دی دا څلور غټې ذمہ داری د اسلامي حکمرانانو دي یو حکمران دا ذمہ واری نه ادا کوي په دې وجه باندې د دې خبرې فکر لږ پکار دی ټولو مسلمانانو له فکر پکار دی په دې باندې چې دا د الله ځمکه ده د الله په دې ځمکه د الله نظام راوستل غواړي د الله نظام پرې راولو د هغې دپاره موږ څوک فکرمن یو هېڅوک نه دی فکرمن د چا سره غم نشته او موږ د سیکولر حکمرانانو نو د سیکولر ریاستونو نه موږ دا تمه ساتو چې دا موږ له حکومت به اسلامي جوړ کړي او دا به اسلام راولي دا تی په غوږ کې موږ ودوي د دې لپاره سوچ فکر پکار دی د دې لپاره غم پکار دی د دې لپاره پکار دی چې موږ سوچ فکر وکړو چې په دې ځمکه باندې موږ اسلامي حکومت قایمو به دا یوازې پاکستان نه بلکې دا د ټولې دنیا د مسلمانانو ذمہ داري دی چې موږ به د اسلامي شریعت غم وکړو څنګه چې موږ د مونځ غم کوو موږ چې څنګه د حج غم کوو څنګه چې د روژې غم فکر کوو څنګه چې د زکات سوچ فکر کوو دقسې د اسلامي ریاست غم فکر کول دا زموږ ذمہ داري ده موږ بدقسمتۍ نه موږ سوچ دا دی چې اسلامي حکومت چېرته راشي بس دا ټول به کونډي بونډي به ګرځي او د چا نه به لاس کټي او د چا نه به پې کټي دا خبره نه ده راځئ چې موږ لږ
د اسلافو د صحابه کرامو طرز حکومت ته وګورو چې هغوی څنګه حکومتونه کړي. زه ستاسو مخکې یو څو داسې نمونې پیش کومه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی. حضرت علی رضی الله عنہ امیر المؤمنین د مسلمانانو مشر دی. یو ورځ د هغه نه زغره ورکه شوله، درعه زغره دې ورکه شوله. وی کتله نو زغره نه وه. معلومات چې وشو نو په هغه کلي کې یو یهودي و، هغه یهودي د حضرت علی صاحب هغه زغره د هغه سره وموندلې شوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دا زغره د یهودي سره ولیدله نو وی ویل چې دا زغره لم ابع ولم اهب، نه مې خرڅه کړې ده او نه مې چاله په تحفه کې ورکړې ده. دې سړي زمانه دا زغره پټه کړې ده، خیانت یې کړې، ما نه ده ورکړې، نه مې خرڅه کړې ده او نه مې چاله تحفه کړې ده. معلومیږي دا چې دې یهودي زمانه دا زغره اغستې ده. دعوی پې وکړله. دعوی چې کله وکړله نو لاړو په هغه زمانه کې قاضي شریح مشهور قاضي دی او داغه په دربار کې استغاثه وکړله او ویل چې زمانه دی یهودي دا امیر المؤمنین دی، مسلمانانو مشر دی، د یهودي زمانه غلا کړې ده. قاضي شریح چې کله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دعوه واردله چې امیر المؤمنین په یهودي باندې دعوه کړې ده، راوي غوښتل عدالت ته. قاضي شریح د مسلمانانو مشر امیر المؤمنین او یهودي دواړه مخامخ را حاضر کړل. طریقه دا ده چې جج او قاضي په کوم ځای کې ناسي نو دا مدعي او مدعا علیه به دواړه یو ځای وي، دا به یو ځای کېني. دا چې کله د جج کم چیمبر دی او عدالت ته سړی کله ځي نو دا دواړه به دا په یو ځای کې ولاړي. داسې به نه کوي قاضي چې یو ځان سره کرسۍ باندې کېنوي او د بل ته مخامخ چې ودرېږه او ته خبره کوه، داسې به نه کوي. دا نن سبا کله خندا سړی زموږ د عدالتي نظامونو لکه نه دا سناشنا عدالتي نظام دی، په یو کس باندې به د حکومت د طرف نه د غلا کیس به، د ډاکې کیس به، د قتل کیس به، د کرپشن کیس به، چې عدالت ته رواني داسې به دا دوه کوتې چې د وکټري نشان به جوړ کړی چې زه مطلب زه کامیابۍ روان یم او کامیاب یم، روان عدالت له یم او داسې مې ګوتې اوچتې کړي دي. دا زموږ عدالتي نظامونه دي. موږ د دې نه د انصاف تمه کوو، د عدل تمه دې کوو. او د هغه سره شاته یو سیاسي جت روانه ده او نارې ول د زنده‌باد مرده‌باد نارې ول وهي، خلک پسې شاته روان نه په زرګونو خلک وسره. یعنی د حکومت د طرف نه بیا مفروري یا به په د باندې اف آی آر بشوي او خلکو سره روان دي عدالت پروتوکول کې بوزي. دا څنګه عدالت دی؟ او که معمولی غونې چا څه اخوا دی خوا کې د توهین عدالت کیس پې کوو او دا کوو هغه کوو. خو د عدالتي نظام جوړول غواړي چې زمونږ صحابه کرامو خلفای راشدینو څنګه عدالتي نظام. قاضي شریح دوانه راوستل نو حضرت علی رضی الله عنه وسه ودرېدو خو بیا تر دې خوا شو. حضرت علی صاحب اول مخامخ د یهودي سره ودرېدو بیا تر دې خوا شو. بیا وی چې قاضي صاحب قاضي شریح ته ویل چې که نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ویلې چې د اهل کتاب د ځان سم برابر وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب، تاسو يهود او نصارا د جزيره العرب نه وباسئ. دویم نمبر دا چې د دې په باره کې الله رب العالمین ویلي دي چې دا خلک تاسو تنګ کوي تنګ. نو زه به ورسره بالکل مخامخ ولاړ خو د نبی علیہ السلام او د الله د حکم د وجه نه زه ته جدا کېږم، نور به بالکل ولاړ وي په دې ځای کې. ما ته په دې شرم نه محسوسېږي چې زه ما په چا باندې دعوه کړې ده او زه سره مخامخ ودرېږم. خو چونکې دا یهودي دی نو په دې وجه د اسلام دپاره دې جدا ودرېږم، د اسلام دپاره جدا ودرېږم. يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، دا به ذلیل دا قرآن کې دا حکم موجود دی. نو دا زه په دې بنیاد عزت نه ورکوم یهودي دی. د هغې نه وروستو قاضي شریح علي ته وایه ستاسو دعوه ده. وایي زما دعوه دا ده چې دې یهودي سره زغره ده، دا زما ده، ما نه خرڅه کړې ده نه مې درته د غلا دعوه کومه، د غلا دعوه بې کومه، غلا یې زما نه کړې ده. یهودي ته وایي تا غلا کړې ده؟ وایي نه. یهودي انکار وکړو، ما د ده نه زغره نه ده اخیستې، ما د ده نه زغره نه ده اخیستې، دا دروغ وایي. امیر المؤمنین په عدالت کې ولاړ دی او د قاضي مخې ته، د قاضي شریح مخې ته او په یهودي باندې گواهی کوي، دعوه کوي او یهودي انکار کوي، وایي ما نه ده اخیستې. نو اوس په دې وخت کې قاضي حضرت علي صاحب ته وایي چې الکه بینه ګواهان دې شته؟ ستا لپاره ګواهان څوک دي؟ داسې پټ پناه کیسونه نه و، بالکل ښکارا یهودي ولاړ دی، د هغه مخې ته خبره کېږي. د امیر المؤمنین نه تپوس کېږي چې ستا ګواهان شته که نشته؟ وایي او زما دوه ګواهان دي، قمبر او حسن، یو مې زوی دی یو بل که زما لپاره ګواهي کوي.
کله چې په یو قضیه کې دوه کسان گواهی وکي نو دا گواهی قابل قبول لا ودل تزوید د پلار د لپاره گواهی وکړه. حضرت حسن رضی الله عنه دا د حضرت علي سره زوی دی او د خپل پلار د لپاره گواهی وکړه. يهودي اعتراض وکړو وې زوی څنګه د پلار د لپاره گواهی کوي؟ دا عدالت دی د مسلمانانو. زوی څنګه د پلار د لپاره گواهی کوي؟ قاضي ته وې دا گواهی به نه اخلي، گواهی چې اخلي نو د لپاره ببل گواه راځي. حضرت علي صاحب چې کله پوه شو ظاهره خبره وا قاضي شریح د علي صاحب د لپاره فیصله نه کوله ورلا استا گواهان نه دي برابر. زوی گواهی نشي کولای پلار د لپاره، پلار د زوی د لپاره گواهی نشي کولای ځکه د زوی د پلار مال دی بیرته. نو قاضي شریح فیصله نه کوله د حضرت علي په حق کې. فیصله به ټیک ټاک وس به چله دی وس به دی يهودي له سم ورکول خو د حضرت علي صاحب په یو گواه باندې فیصله نه کوله. نو حضرت علي صاحب ویل چې قاضي ته وی چې قاضي دې کار دی چې ته د هغه کس په خوله باندې گواهی نه قبلې، صرف زما زوی نه دی بلکې دا هغه الک دی چې د په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن حسین د جنت د شبابانو سرداران وي. دا خو یوازې زما بچی نه دی بلکې دا خو د جنت د الکانو سردار دی. دا خو جنتی انسان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په باره کې د جنتی کېدو فیصله کړې ده، لہذا فیصله وکړه. په دې دوران کې هغه يهودي فورن پاسېدو او ویل چې ناشنا یې نه په دې حادثه سترګو باندې امیر المؤمنین دی یو سړی د قاضي جوړ کړی دی، قاضي شریح حضرت علي قاضي جوړ کړی دی او دغه قاضي راولګېدو او دا امیر المؤمنین خپل عدالت تراوستو او دغه قاضي د خپل امیر المؤمنین د لپاره فیصله نه کوي، زما د لپاره کوي. زه ګواهي کوم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هغه په عدالت کې کلمه ویل مسلمان. داسې حکمرانانو د مسلمانانو حکمرانان داسې خلکو حکومتونه کړي دي. په دې وجه باندې خو کله چې سړی حقیقت کې د مسلمانانو طرز خلافت او طرز حکمرانی ګوري د سترګو نه اوښکې ځي نشي برداشت کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله چې عمرو بن عاص دا فتوحات کول د شام او مصر او د غټې غټې علاقې کله فتح شولې، مصر چې کله فتح شو عمرو بن عاص رضی الله عنه په لاس باندې وی حضرت عمر فاروق صاحب هغه ځای حکمران دی لاړو وی چې زما او مصر حالات اخلم چې د مصر خلک د دې صاحب نه د گورنر نه خوشاله دي کې خپه دي. فاتح مصر دی، مصر یې فتح کړی دی او بیا د مصر گورنر دی. نو حضرت عمر فاروق صاحب داسې پټه شانې چاپه ووهله چې زما او ګورم چې عمرو بن عاص صاحب څنګه وخت تېروي. تاسو پته شته چا چې تاریخ اسلام کتلی هغه ته وپته وي عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د دنه به ټوله دنیا خلک ریدل لکه نن سبا چې کله د چا بچی جاړي نو ورته الله پټ شه بو راغی الله پلانې شه راغی. عمرو بن عاص ته به خلکو خپل بچي راول چې کله ماشوم جړل ولغه د عمر راغی فورن به ماشوم پټ شو د عمر هغه داسې ریدل. په ټوله دنیا کې دغه رعب او دغه شجاعت او دغه بهادري مشهوره ده. او حضرت عمر فاروق صاحب لاړو وې زلک معلومات کوم د خلکو نه چې د عمرو بن عاص لایف سټایل څنګه دی، څنګه ژوند تیری، بنگلې څنګه ده، خوراک څنګه دی، رهایش څنګه دی، دغه مدرف څنګه دی، د خلکو سره دغه رویه څنګه ده معلومات کومه. نو کله چې خار ته ورغی یو ماشوم دی هغه وی بچاره خوراشه ماشومانو ته پوس کوي چې راغی ورته وی څه صورت حال دی، حکومت څنګه چلیږي، عمرو بن عاص مسلمانانو سره څنګه رویه کوي. نو هغه ورته وی چې ډېر ښه حکومت دی او خلک ډېر خوشحاله دی او عدل او انصاف دی. د ماشوم د خولې نه د پیازو بیخته پیاز یې خوړلې د څوک عمرو بن عاص ویما ولې ته پیاز خورې؟ په دې وجه باندې خورم چې زمونږ هم دقه خوراکونه دي، دقه خوراک دی پیازو باندې او په ساګو باندې په دې باندې موږ گزاره کوو. نن سبا ګورئ تاسو که نه هېڅ چا باندې پردې نه راچو په هېڅ چا باندې خپل یو که پردی دی. نن ګورئ زمونږ د وزیر اعظم صاحب او د صدر صاحب او د ایم پی ای او د ایم این ای او دا کوم چې افسران دي د هغوی څنګه لایف سټایل دی، یو دوه ګاډي مخکې او درې پسې شاته او بیا خاص کر د وزیر اعظمانو د دې خلکو خو یوې شو دویش ګاډي ته مخکې شاته رواني. ولې دا په اوبو باندې چلیږي څه؟ دا تیل د کوم ځای نه ځي؟ دا په دې ټماټرو کې، په دې پیازو کې، په دې غوړو کې، په دې غوړو کې زما استانه اصولي که نه دا به الله له نه ورځي څه؟ دا به الله مخې له به نه ورځي. دا د مسلمانانو طرز حکومت و. په دې بنیاد باندې د دې خبرې ضرورت دی ګورئ چې موږ په دې باندې اول په خپل ځان پوه کړو د مسلمانانو به څنګه مشرانی او دا غي نه وروسته دا خبر موږ د مشرانو د وخت کوزو کو چې تاسو کله عوام تاسو منتخب کی تاسو ته اختیار ملاو شي تاسو به څنګه حکومت چلوي. دا پرون ماته یو کس یو ویډیو خدلا پرون یو مولوی صاحب لګیا دی
ډېر په جذباتو کې تقریر کوي. زه حیران یم، یعنی د خپل عزیزانو ته حیران، د عام خلکو پرې زموږ د عزیزان مطلب د مولیان حضرات هغه لګیا دی چاره دا ګرانی راغلی ده. موږ ټول خلک په دې خوشحالي که څوک په دې حکومت کې دي خوشحاله دي او بارم خفه دي او بارم خفه دي، چاره ګرانی راغلی ده، عذاب دی یو. نو هغه مولوي صاحب لګیا دی چاره په دې پاکستان کې دا کومه ګرانی راغلی ده او دا وړه ګران دی او دا چینی ګران دی او پټرول ګران دی او ګیس ګران دی. د دې ذمہوار وي وزیر اعظم نه دی، وایي دا الله داسې ګرانی راولي او د هغې دپاره دلایل وایي. حیران شوم دا ولې زبردست بچې ته ایم پی ای صاحب یا ایم این ای صاحب یا بل صاحب ورسره لږ چېرته تعاون به ورسره کړی، څه خدمت به ورله کړی، چېرته ولې داسې موږ کوو؟ الله رب العالمین ولې ظالم دی چې په موږ باندې ظلم کوي؟ نبی علیه صلات وسلام چې فرمایي اعمالکم عمالکم، دا ستاسو مشران، دا ستاسو د عمل نتیجه، دا زموږ عمل داسې دی. الله رب داسې حکمرانان راوستل، نن ظلم دی، زیاتی دی. تاسو به خبرېږئ که نن سبا هغه غله راوتل، د شپې تاسو ګورئ خلک څوکیانې کوي. ولې؟ ځکه چې څوک وړه نشي اخیستلی، وریجې نشي اخیستلی، ګراني ده، خلک غلاګانې کوي او ذمہوار الله رب العالمین دی. العیاذ بالله الله به داسې کوي. داسې ولې نه وایي چې دې حکمران ته نصیحت وکړه چې په دې عوامو باندې لږ تاسو رحم پرې وکړئ او دا زیاتی پرېږدئ، وایي خیر دی، دې عوامو لږ ریلیف ورکوي او د هغې په ځای باندې وایه چې دا الله تعالی کوي. دا خو د جبر عقیده ده، دا عقیده غلطه عقیده ده چې هر څه الله کوي بس انسان مجبوري محض دی. نو چې هر څه الله تعالی کوي انسان مجبور دی، انسان له سزا ولې ورکوي بیا؟ او چې بیا نیک عمل وکړي جنت ته ولې بوځي؟ دا الله تعالی بندل اختیار ورکړی دی، ده ته ویلي دي دا ذمہواري مې درله درکړله او ته دا کوه. د حضرت عمر فاروق صاحب زمانه خو موږ ته یاد ده. حضرت عمر فاروق صاحب وایي که نو د فرات د سیند په غاړه باندې که سپی د تندې نمري زمانه بیا الله تعالی تپوس کوي. د سیند په غاړه سپی وایي د تندې نمري اوبه ولې نسکي؟ مطلب دا زما ذمہ داري ده، دا زما ذمہ داري ده، زه به داسې کومه، دا زما ذمہ داري ده د مسلمان حکمران چې دا به د زناورو به هم خیال ساتي. انسان خو څه کې د زناورو به هم خیال ساتي. په یو وخت کې یو خبره کوله، ویل که په پلاني غر کې یو اس په چېرته د لار د تنګوالي د وجې نه راورغړي خپې ماته شي، زما نه به الله تعالی تپوس کوي. ولې؟ روډ به زه جوړوم، سړک به زه جوړوم، اوبه به زه ورکوم. دا د اسلامي حکومت کار دی، دا به کوي. په دې بنیاد باندې زه یوازې هغه حکمرانان نه چې هغه نن په کرسو باندې ناستي، په تاسو کې هم سبا څوک مشر کېږي، څوک به ناظم جوړېږي، څوک به کونسلر جوړېږي، څوک به د علاقې مشري، څوک به د تحصیل مشري. راځئ چې موږ په ځان کې داسې لږ احساس را پیدا کړو، احساس چې که سبا مال الله تعالی مشري راکړي نو زه به څه کوم؟ زه به څه کوم؟ زه به د خلکو سره عدل انصاف کوم که نه به کوم؟ زموږ په دستور کې دا خبره لیکلې ده، موږ په دستور کې چې دا وطن پاکستان الله موږ له راکړی دی، نو دا د الله زموږ سره امانت دی. الله تعالی فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله درته امر کوي چې تاسو به امانتونه خپل اهل له ورکوئ. الله تعالی په دې ټول امت مسلمه باندې یو بل رحم و کرم وکړو. زموږ په دې ګاونډ کې افغانستان کې مجاهدین اسلام چاله شکست ورکو. یاره کله کله انسان داسې غصه شانې ورشي او ګیلې پیدا شي. موږ دومره ذهني غلامان جوړ شوي، دومره ذهني غلامان ټول چې نن دې ته څوک نه دی تیار چې په افغانستان کې مجاهدینو امریکې له شکست ورکو. دې ته نه دی تیار، وایي امریکې شکست نه دی خوړلی. ولې نه دی خوړلی؟ دا څوک وتښتېدل، دا جازونه چا پرېښودل، دا ګاډي چا پرېښودل، دا ملک چا پرېښود، دا ایرپورټ چا خالي کړلې، دا نن په پاکستان کې پناه ولې واغېستله؟ د دې څه خو بیبا وه، نو دې څه خو ټکنالوجي وه. موږ دومره په دې امریکا باندې خرڅ یو چې موږ دا هم نشو برداشت کولی چې امریکې شکست وخوړو، نشو ویلی. دا قار راله راځي، خفه یو په دې باندې. او دغه اشرف غني صفتونه کوو او دغه مجاهدینو صفتي څوک نه کوي. دا د دنیا سیولایزد خلک، امریکې ته خلک وایي دا وایي فرست ورلډ دنیا، دا ورلډ دی چې دا داسې دنیا ده چې بالکل دا سیولایزد دی او تهذیب یافته دي. او موږ وایي په تړ ورلډ کې اوسېږو، په تیسرې دنیا کې اوسېږو، درېیمه دنیا ده زموږ ده، دا له پتر زمانه ده. دا موږ چې ورته تهذیب یافته وایو، دې چې کله وتښتېدل د امریکایان چې بې غیرته وتښتېدل، هغه ځای کې هغه جازونه ولې په بمونو باندې والوځول؟ دې په هلیکاپټرو کې په بمونو کې په جازونو کې بمونه کېښودل او هغه یې ناکاره کړل، ګاډي یې ناکاره کړل، بختربند ګاډي ناکاره کړل. کوم چې له دوی نه څه پاتې شي هغه په بمونو باندې والوځل. ولې؟ هسې که دا کار چېرته بل چا کړی وی، په حجره کې به باسو چې ډاکټر کمعقل خلک دی، ګوره هغه په بل چا ته پرېږده. د ماشومانو غوندې لوبې وکړې، څوک بحث هم نه کوي چې امریکایانو غلط کار وکړه. دا ولې؟ دا موږ په امریکا باندې خرڅ امریکا باندې موږ خرڅ دا موږ بالکل نشو برداشت کولی. او بیا چې زمونږ دا معقول پرست خلک کینی، یاره چې هغوی په خپلو عزایمو کې کامیاب لاړل. څنګه کامیاب لاړل؟ څه عزایمو؟ هغوی په معدنیاتو پسې راغلي وو، هغوی فلاني شي پسې راغلي وو، فلاني شي پسې راغلي وو. زه تاسو ته وایم دا
کشران لکان خو بنې خبر خدا کوم چې مشران پتا سو کې ناسي غالبا 7 اکتوبر 2001 باندې امریکا راغله افغانستان ته 7 اکتوبر 2001 باندې رااله او په 15 اگست 2021 باندې پشل کله کې دنه و تختیدله دي چې کله په 7 اکتوبر 2001 کې په افغانستان باندې کله حمله وکړه ولې د افغانستان سره اټم بم و چیرته نو وسره د افغانستان سره چیرته میزایل ټیکنالوژي وا نو وسره افغانانو چیرته د ماچسو تلیم نو جوړ کړي هغه دا ورو اورالل د څه نه ریدل د یو کلمې د طاقت نه ریدل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه نه ریدل یعنی چې دا خلک په لکونو په کروڑاو په اربونو ټریلیون میلیون ډالرز هغه خرج کړل په امن او امان باندې هغه دنیا له امن ورنکو او په هغه ځای کې هغه مجاهدینو هغه مسلمانانو امن قائم کړو او دا غي اثرات په دنیا باندې خوردل د دې نه